نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی کله چې د وړو کې اختر سحر شي کنه الله تبارک وتعالى فرشتو ته حکم وکړي لاړ شي دنیا ته کوزي شي لاړ شي دنیا ته کوزي شي فرشتي وی الله څه وکړو لاړ شي د هرې کوڅې په سر کې ودرېږئ او دا اواز کوئ چې اے امت محمدیه صلی الله علیه وسلم هغه رب طرف ته اوځئ چې هغه ډېر ورکړه کوونکی دی هغه رب طرف ته اوځئ چې هغه د لوی نه لوی ګناه معاف کوونکی دی نو چې کله د اختر سحر شي که نه دا فرشتي د کوڅو په سر کې ودرېږي او دا اواز کوي حدیث مبارک کې راځي صرف انسان یې ناوري او فریان یې ناوري د فرشتو د اواز هر څیز اوري صرف انسانان یې ناوري او فریان یې ناوري هغوی وایي ای انسانانو ای امت محمدیه صلی الله علیه وسلم هغه رب طرف ته وځئ چې ډېر ورکړه کوونکی دی لوی نه لوی ګناه معاف کوونکی دی او چې کله دا انسانان راټول شي که نه عیدګاه ته او د اختر مونځ وکړي نو الله تبارک وتعالی د فرشتو نه تپوس کوي ای فرشتو چې کله یو مزدور مزدوري وکړي نو د هغه بدله څه ده فرشتي وایي الله د هغه بدله دا ده چې مزدوري وکړه خو چې پوره مزدوري ورته ورکړی شي که نه د هغه مزدوري دا ده چې پوره مزدوري ورته ورکړی شي الله تبارک وتعالی فرمایي ای فرشتو زه تاسو ګواه کوم تاسو ګواه شئ په دې خبره باندې چې ما دوی ته د رجوع حکم کړی دوی روجې ونیوي ما ورته تراویح ویلي دوی تراویح وکړلې ای فرشتو تاسو ګواه شئ تاسو ګواه شئ چې د دې رجوع په بدله کې د دې تراویح په بدله کې ما دوی له خپله رضا ورکړه زه ترې رضا شوم او ما د دوی ټول ګناهونه وبخل ای فرشتو تاسو ګواه شئ ما دوی وبخل زه ترې څه شوم رضا شوم او بیا الله تبارک وتعالی فرمایي یا عبادي صلوني ای بندگانو زمانه وغواړئ فبعزتي وجلالي زما دې په خپل عزت باندې قسم وي زما دې په خپل جلال باندې قسم وي لا تسألوني اليوم شيئا نن چې تاسو زمانه څه شی غواړئ په دې ګڼه کې که نه زما دې په خپل عزت قسم وي زما دې په خپل جلال قسم وي نن په دې عیدګاه کې په دې ګڼه کې چې تاسو د آخرت متعلق زمانه څه شی غواړئ زه یې در کوم د آخرت متعلق چې درنه څه غواړئ زه یې او دنیا متعلق چې رانه غواړئ که نه نو په هغې کې ستاسو مصلحت ته ګورم